بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. سورة البقرة چې څلور حصې وه د هغې درېیمه حصه کې موږ روان وو او د هغې بنیادي اهمې ټولې مسئلې د الله تعالی په فضل او په توفیق باندې سر ته ورسېدې. په آخره کې واقعه د حضرت طالوت او د هغه د لښکرو بیان شوه او د هغې په آخر کې الله تعالی وفرمایل تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، چې پیغمبره دا آیاتونه منګ تاسو ته بیان کړل او د دې نه معلومه شوه چې ته د الله تعالی د نورو پیغمبرانو په ډله کې شاملي. هغه پیغمبران چې هغه د الله تعالی برگزیده او منتخب خلق دی. الله تعالی فرمایي وانک لمن المرسلین. قرآن کریم کې دا قسمه الفاظ دا د قرآن کریم په هغه مقاصدو کې چې هغه بنیادی او اهم مقصدونه دي، په هغې کې دا یو اهم مقصد د قرآن کریم دی چې هغه پیغمبري د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ثابتوي. او منګه په اصولو کې دا خبره بیانه کړې وه چې د قرآن کریم چې کوم مقاصد دي عالیه اوچت په هغې کې یو د الله د وحدانیت اثبات دی، دویم د هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ اثبات دی، او دریم په هغې کې د قرآن کریم حقانیت، او څلورم د آخرت حقانیت او د هغې رښتینوالی دی، او بیا د هغې دپاره انفاق او جهاد او تنظیم او آداب. نو دا یوه اهمه بنیادی مسئله الله تعالی پکې ثابته کړه چې ته زما د پیغمبرانو د قبیلې نه یو پیغمبر. اوس الله تعالی فرمایي تلک الرسلو، دغه پیغمبران فضلنا بعضهم منګه غوروالی ورکړی ځنو د دوی ته علی بعض په ځنو نورو باندې. تلکه په عربۍ کې د اشارې دپاره راځي. کم پیغمبران دا مخکې چې ذکر وشو لمن المرسلین لیږلی شوي پیغمبران، یا په دې صورت کې چې د کومو پیغمبرانو حالات ذکر شو او د هغو نومونه ذکر شو، که هغه حضرت ابراهیم دی او که هغه حضرت آدم دی او که حضرت موسی او هارون او دغه رنګې د هغو نه وروستو راتلونکي چې کوم پیغمبرانو حضرت شمویل، نو دغه ټول پیغمبران چې دی نو الله تعالی فرمایي په هغې کې موږ ځنو له په ځنو باندې غوروالی ورکړی. غوروالی د پیغمبرانو قرآن کریم نه ثابت دی چې ځنو له الله په ځنو باندې مرتبې او درجې ورکړي، او ځینې پیغمبران په هغو کې خلک خاص کوي. قول چې کوم دی نو ډېر کمزوری نه دی، ځینې علماو ته منسوب دی چې 5 پیغمبران هغو ته اولوالعزم پیغمبران ویل کېږي، د همت والا پیغمبران. باقي ټول پیغمبران هغه همتناکو، یو هم پکې بې همته نه و، خو دا 5 پکې د دیو نومونه ډېر اوچت دي. یو پکې جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، دغه رنګې حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی او حضرت عیسی علیهم السلام. نو دا مرتبه د پیغمبرانو چې دی نو ثابته ده. فضلنا بعضهم علی بعض. یو سوال راځي د حدیث د وجې نه چېرې حدیث کې خو راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ما تاسو ما موچتوي دومره لکه څنګه چې عیسایانو حضرت عیسی
هغه چوت کړی. یا لکه بل حدیث کې راځي چې یو یهودي او د یو مسلمان په خپلو کې څه لانجه راله، نو هغه یهودي ویلي والذي اصطفى موسی علی العالمین، چې قسم مې دی په هغه ذات باندې چې هغه حضرت موسی له په خلکو باندې غوروالی ورکړی، په مخلوقاتو باندې ول غوروالی ورکړی. مسلمان غوسه شو، هغه له څپېړه ورکړه چې داسې مه ویوه چې په مخلوقاتو ول چې دی نو غوروالی ورکړی. په نبي علیه الصلاة والسلام باندې هغه له غوروالی نشته. نو دغه دواړه نبي علیه الصلاة والسلام خوا ته راغلل. نو نبی علیه السلام وفرمایل لا تفضلوني علی موسی، ما په حضرت موسی باندې زما تفضیل او غوروالی مه کوئ. او بیا د هغې وجه نبی علیه السلام ذکر کړه چې قیامت کې به ټول خلک چې دی نو بېهوشه شي، او انا اول من یفیقو، زه به د هغو ټولو نه اولنی یم چې هغه به د هوش نه راپاسي، چې زه راپاسېږم نو زه به خیل وکم. فاذا موسی آخذ باطش بقائمة العرش، نو اچانک به زه حضرت موسی وینم چې هغه به د عرش ستنه چې دی نو نیولي او هغې څه به ولاړي. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې اوس ما ته دا پته نشته دی چې آیا دا سره بېهوشه شوی نو او که نه جوزي بساقة الطور، هغه د تور په میدان کې چې هغه باندې کومه بېهوشي راغلې وه د هغې په بدل کې الله تعالی دلته چې دی نو د بېهوشۍ نه هغه پاتې کړو. نو دغه حدیث نه خو دا معلومیږي چې د نبی علیه الصلاة والسلام فضیلت په حضرت موسی باندې نشته. او دلته الله تعالی فرمایي فضلنا بعضهم علی بعض، ځینې په ځینو باندې غوره کړي دي. او بیا لازمي نتیجه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په ټولو باندې چې دی نو هغه بهتره او افضل دی. نو دغه حدیث د دې آیت سره ظاهره کې ټکراو راځي. علما کرام د هغې جوابونه ذکر کوي چې دغه خبره په هغه ټیم کې وه چې په کوم ټیم کې نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې خبرې علم الله تعالی نه ورکړی چې ته په ټولو پیغمبرانو باندې غوره، نو دې وجې د خپل ځان فضیلت په نور باندې نه بیانو. او چې کله ورته پته ولګېده نو بیا به فرمایل انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د ټول د آدم د اولاد سردار یم، خو په دې باندې زه څه تکبر نه کوم، ولا فخر، تکبر په دې باندې نه کوم. دویم جواب علما ذکر کوي فضلنا بعضهم علی بعض، چې په دغه واقعه کې نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه کسانو ته دا ویلو چې تاسو ما مه غوره کوئ، نو دا اصل کې هغوی منع کولو چې تاسو د یو پیغمبر د فضیلت د وجې نه چې دی نو د بل پیغمبر سره چېرته نفرت او بغض شروع نه کړي. بس موږ پرېږدئ، موږ په خپلو کې پیغمبران ورونه فضیلت به په خپل ځای باندې، خو تاسو له چې دی نو دغه تعصب نه دی پکار چې یو پیغمبر د وجې نه چې دی نو د بل سره تاسو نفرت او بغض شروع کړي. فضلنا بعضهم، وروالی ورکړی دی موږ ځنو د دی ته علی بعضین په ځنو نورو باندې. نو ټول پیغمبران په مرتبه د پیغمبرۍ کې شریک دي، یو شانته دي، خو البته فضیلت بیا د ځنو په ځنو باندې دی، د معجزاتو د وجې نه یا د نورو فضایلو د وجې نه چې الله وله ورکړي. او د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات امام نصفي صاحب فرمایي چې تقریبا 0 ته رسېدلي، بلکې د 0 نه اوړېدلي زیاتې دي. او په هغو ټولو کې د ټولو نه بهتره او لویه معجزه چې دی نو معجزة الله الخالده هي القرآن، چې د الله همیشه پاتې کېدونکې معجزه د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس چې ښکاره شوې هغه قرآن کریم. او د دې نه وروستو حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام له باقي علما چې کوم دی نو هغه فضیلت ورکوي د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو. نو مرتبې شته دی، منهم من کلم الله، ځینې د دی نه هغه دي چې خبرې کړي د هغو سره الله تعالی، ورفع بعضهم، او پورته کړي دي ځینې د دی نه درجات په درجو کې، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړي دي موږ حضرت عیسی ته چې زوی د مریم دی واضحه معجزات، وایدناه، مضبوط کړو موږ هغه لره بروح القدس، په هغه پاکه فرشته باندې. ځینو سره الله خبرې کړي. ګوره د الله تعالی د پیغمبرانو سره خبرې په دې کې خو څه شک نشته دی، خو البته هغه خبرې د پیغمبرانو سره هغه د وحی په ذریعه باندې به وي. او یو موسی علیه السلام داسې دی چې هغه سره الله تعالی ډایرکټ خبرې کړي، خو هغه خبرې داسې نه وي لکه چې څنګه یو متکلمي خبرې کوونکی یو بلې اوري، داسې متکلم او مخاطب نو، بلکې الله تعالی د حضرت موسی نه چې دی نو هغه په پرده کې حضرت موسی د الله تعالی نه نو پټ،
بلکې حضرت موسی نه الله تعالی په پرده کې داسې اوس خبرې کړي او ځنې په درجو کې چوت کړي دي. ټول مفسرین ذکر کوي چې د دې نه مراد نبی علیه السلام چې هغه الله تعالی فضیلت ورکړی او درجې ول چوته کړی او حضرت عیسی الله تعالی معجزې ورکړي. د هغو د معجزو بیان وروسته سورت آل عمران کې راځي چې هغه به د خټې نه چې دی نو مرغۍ جوړوله، پوکې به پکې وکړو، هغه بیا مرغۍ شوله، الوتله به. او دغه رنګې د مور نه ړوند پیدا چې هغه به ولکه راوستی شو او د هغه په زمانه کې ډاکټران د هغه د علاج نه چې دی نو دغه و هغه یې ته عاجزه شوي و، کمزوري شوي و، هغه به له په سترګو باندې لاس راښ کړو نو هغه به روغ شو. برګي مرض واله چې هغه سره نه چې دی نو قابل علاج و نو د هغو په دور کې او په هغه زمانه کې ډاکټري او طب چې کوم دی نو هغه په خپل عروج باندې و. نو موسی عیسی علیه السلام نه الله دا معجزه ورکړله، په دې سره د هغه پیغمبري او حقانیت چې دی نو ثابت کړو. دغه رنګې خلکو به چې کوم خوراک وکړو په کورونو کې، عیسی علیه السلام خواله به رالل، الله تعالی هغه باندې به د هغه حالت چې دی نو ښکاره کوو چې په کور کې دا شی نه وخوړل او دا شی نه چې کوم دی نو سبا له پرېښودل نو هغه به خلکو ته ویل. دغه رنګې د هغه په حکم باندې ځینې مړي چې کوم دی نو راژوندي شوي، دې ته ویل کېږي معجزات. خو معجزه د پیغمبر د وس نه چې دی نو بار ده. هسې نه چې څوک دا وایي چې ګوره حضرت عیسی خو مشکل کشا دی که نه ګوره مړي را پیدا کړي او مړي را ژوندي کړي. نه هغه مړي د الله تعالی په حکم و بار بار ورسته دا ځکه ذکر کوي باذن الله باذن الله باذن الله، دا مې ټول د الله په حکم کړي. ولو شاء الله او که چېرته خوښه وی د الله تعالی مقتتل الذین نو جنګ به نه وی کړی هغه کسانو من بعدهم چې وروسته د دی نه و من بعد ما جاءتهم البینات پس د دې نه چې رالل دی ته واضحه معجزات ولکن اختلفو لیکن دی اختلاف وکړو. الله تعالی فرمایي چې زما خوښه وه نو هغو جنګ وکړو په خپلو کې، اختلاف پیدا شو. نو هغه اختلاف د وجې نه چې کله اختلاف پیدا کېږي که هغه په کور کې او که هغه په محله کې او که هغه د دوو دینونو والا د یو بل سره نو د هغې نتیجه څوک سپېړې او دغه رنګې چاقو تمانچې ټوپک دې ته چې نو رسېږي. الله تعالی فرمایي که زما خوښه وې نو دیو به جنګ نه وی کړی. څه مطلب د الله خوښه وه نو د الله تعالی چې کومه خوښه یو د الله مشیت دی یو د الله رضا ده. په ځینې کارونو باندې د الله تعالی مشیت خو وي د هغه په اراده باندې کېږي خو رضا د هغه پې نه. څومره ګناهونه چې خلک کوي دا د الله په مشیت دي خو الله پې راضي نه دی. او دغه خبره مشرکینو ځان له دلیل نیولو وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء. که د الله خوښه وی موږ به چې د بل شي عبادت نه وی کړی. نو الله تعالی فرمایي چې دا ستاسو دا خبره بې ځای ده. آخر په ذهن کې دا سوال راځي چېرې د هغو دا خبره خو څه ناڅه ځای نیسي چې هغه ویل چې د الله خوښه وی نو موږ به د بل چا بندګي نه وی کړی. د هغې جواب علما ذکر کوي چې یو د الله مشیت دی یو یې رضا ده. رضا یې په هر شي باندې نه وي، مشیت چې څه کېږي هغه د هغه په اراده باندې کېږي، دې ته مشیت ارادي وایي. یو مشیت د الله تعالی خوښه او رضا ده، هغه په نیکو کارونو باندې ده، په بدو کارونو باندې چې کوم دی نو الله نه راضي کېږي. نو دا د دې جنګ دپاره الله تعالی فرمایي اختلاف موجود د سبب موجود او هغه سبب چې دی نو اختلاف و. نو د هغې د وجې نه د حضرت عیسی او د حضرت موسی نه وروستو خلکو چې نو په خپلو کې جنګونه کړي او د هغې وجه دا وه چې د دیني اختلاف د هغو په منځ کې سبب د دې جنګونو جوړ شو. څومره چې تاریخ د اسلام سړی وګوري په هغې کې چې څومره جنګونه شوي دي هغه د عیسایانو او د اسلام په منځ کې صرف د عقیدې د وجې نه شوي. نور په ځمکه باندې جنګونه ډېر کم کوز شوي دي. دومره په غټه سطح باندې جنګونه دا تش چې دی نو د عقیدې د وجې نه دي. ولکن اختلفو لیکن دی اختلاف وکړو. فمنهم پس ځینې د دی نه من هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړو ومنهم او ځینې د دی نه من هغه څوک کفره چې کفر یې وکړو. دا چې دی نو اختلاف دی، دا ضرري اختلاف دی. وڅوک اختلاف د وجې نه امامانو ته چې کوم دی نو هغه ردې بدې نشي ویلی ځکه د هغو اختلاف هغه د ایمان او د کفر اختلاف نه و. یوه زنانه وه د سکول نه به پته نه لګي فارغه وه که څه شي نه وه. د دې وجې نه امامانو ته چې کوم دی نو ردې بدې به ویلې چېرې دیو ته وګوره، امام شافعي ته وګوره، امام احمد ابن حنبل صاحب ته وګوره، د نورو ته وګوره، د فقه په نوم باندې مسلمانان په جنګ وروستي. نو هغه به ما ډېره پوهه کړه چې ګوره دا خبرې ستا غلطې دي. یو چې دی نو هغه اختلاف د ایمان او د کفر دی، یو اختلاف چې دی نو هغه
فقهي اختلاف دی په فروع کې، اولا غیر اولا خبره، او دا اولا غیر اولا خبره امامانو موږ ته چې نو په دې کې ترجیح کړې ده. که دغه ترجیح امامانو نه وی کړي نو دا دومره په احادیثو کې دومره چې دی نو په ظاهره کې احادیث د یو بل سره ټکراو راځي چې په هغې کې پوره کتاب ته جوړېږي چې دا کوم احادیث د یو بل سره ټکراو دي. دا چې دی نو ما هسې دې ته ذهن لاړه ما چې دا کوم احادیث ټکراوي چې دا راجمع کړی شي نو په یو کتاب په یو دوو سبقونو کې چې نو ټوله پاڼه ډکه شو. موږ چې دی نو د شهید د خښولو د هغه د جنازې مسایل ذکر کول په سبقونو کې، نو په هغې کې چې نو قسمه قسم احادیث را، یو طرف ته حدیث راشي چې نبی علیه صلات وسلام د احد د شهیدانو جنازه نه وکړ، بل طرف ته حدیث راځي د حضرت عبدالله ابن زبیر او د عبدالله ابن عباس صاحب چې نبی علیه صلات وسلام د هغو جنازه کړې. اوس به کوم یو وخت نو دقې ته چې کوم دی نو امامانو دلته ترجیح ورکړې ده چې جنازه شوې وه، خو چې کوم حدیث کې راځي د حضرت جابر رضی الله عنه چې جنازه نه وه شوې، د هغې مطلب دا نه چې د یو کس جدا جدا جنازه نه وکړي، باقي خو جنازه د هغو ټولو شوې وه چې نبی علیه صلات وسلام مخې ته چې نو حضرت حمزه د نبی علیه السلام تره او نه کسان به راوړل او د هغو جنازه به چې نو کېدل، او یا کسه شهیدانو نو وپېرې د حضرت حمزه جنازه شوې وه د هغه د عزت د وجې نه، چونکې د هغه تکلیف هغه سیوا او د هغه بېدردي چې دی نو هغه سره ډېره شوې وه. نو دغه رنګې نور چې دی نو اختلافات دي. نبی علیه السلام کله جنازې کې 4 تکبیرونه کړي، کله 5 کړي. صحابه په آخره کې په دې باندې اتفاق راغلی چې نبی علیه صلات وسلام په آخره کې 4 تکبیرونه کړي، نو دې وجې نه په هغې باندې د هغو اجماع ده. دغه رنګې په جنازه کې به سبحانک اللهم وی که نه الحمدلله به وی، په دې کې ځان له اختلاف دی. عبدالله ابن عباس صاحب یوه ورځ جنازه کړې وه، خلکو ته یې ویلې چې او سورت فاتحه پکې ویل، نو خلکو ته بیا فرمایلی چې دا مې د دې لپاره ویل لتعلموا انها سنت، چې تاسو ته دا پته ولګي چې دا هم د سنت یوه طریقه ده. وګوره دې کې امامانو چې دی نو هغه اولا او غیر اولا خبره پکې موږ ته راښودلې، د هغو اختلاف د ایمان او د کفر نه و. فمنهم په ځینې د دوی نه من هغه څوک دي آمنه چې ایمان یې راوړ، ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دي کفره چې کفر یې وکړو. ولو شاء الله او کو چرته خوښه وي د الله تعالی مقتتلو نو دی به جنګ نه وی کړی، یعنې د نبی علیه صلات وسلام نه وروستو چې دی نو د خلکو به هم بیا جنګ نه وی کړی. خو دقه اختلاف دی، د دین اختلاف دی، د عقیدې اختلاف دی، او اوس خو دا اختلاف داسې حد ته رسېدلی دی چې مسلمان په ظاهره کې دا ګمان کوي چېرې باقي دینونو والا چې کوم دی نو بس هغو ته اسلام یو ښه دین ښکاري، که عمل پې نه کوي، توجه کوئ، که عمل پې نه کوي نو بیا هم هغو ته چې دی نو ښه ښکاري، حالانکې داسې خبره نه ده. باقي دینونو والا دا خو موږ غافل یو چې موږ ته د دې پته نشته دی چې د نورو دینونو والا زموږ د دین د اسلام په باره کې د هغو کومه نظریه ده، او هغې اسلام چې کوم دی نو قدم په قدم باندې په هغې باندې اعتراضونه کوي. ابوالحسن علی ندوی سے فرمائی چې دا اسلام یہ ایک مسافر ہے، ایک لٹا ہوا مسافر ہے. تاریخ دعوت و عظمت داغو کتاب دی چې دا اسلام یو داسې مسافر دی چې په هر دور کې چې دی نو دا خلکو لوټ کړی، چې د چا په لاس بر شوی دی، که د امي په لاس بر شوی هغه هم لوټ کړی، که د مولا په لاس بر شوی، که د بادشاه په لاس بر شوی. او حدیث مبارک کې راځي بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدأ فطوبى للغرباء. دا اسلام ناشنا شروع شوی، چا نه پیژندو، خلکو به په اعتراضونه کول، داسې وخت به راشي چې بیا به چې دی نو خلک په دې باندې اعتراضونه کوي. او هغه وخت چې دی نو راغلی دا د عربو علماو کتابونه چې سړی وګوري او د اسلام په باره کې د نن سبا سیکولر او دهریت پسند خلکو ملحدینو د هغو اعتراضونه وګوري حیرانه بشي. هر یو شي باندې اعتراض کړی دی، په هر شي. د کعبې په طواف باندې اعتراض کړی دی، او دا یې ویلي دي چېرې د کعبې طواف کوې نو د هغې نه ښه دا ده ان تطوف حول الفقیر، چې ته د غریب د کور نه ګیر چاپېره تاو شه، هلته ځې واسې پیسې لګې نو ښه دا ده چې دلته د غریب د کور نه تاو شي چې د هغه لږه مرسته وکړي. په دې اعتراض کړی دی چې لقمة فی فم جائع خیر من بناء 1000 جامع، چې ته 1000 جومات جوړې د هغې نه ښه دا ده چې د یو غریب سړي چې کوم دی نو د یو فقیر په خوله کې ډوډۍ کړي. دا اعتراضونه د قربانۍ په باره کې چې نو اعتراضونه کوي چې د قربانۍ کې دومره پیسې ضایع کېږي،
د هغې نه ښه دا ده چې دا پیسې داسې چې دی نو ویشلی شي، غریبانانو کې تقسیم کړی شي چې د هغو په کار باندې راشي. حالانکه دا چې څومره اعتراضونه دی کوي، په هر اعتراض کې موږ هغو ته دا ویو چې آخر تاسو زمونږ چې کوم د دین دغه دي نښې دي او هغه غټ غټ عبادتونه دي، تاسو دا دواړه دا مقابله د دې زمونږ د دین د عبادتونو څه ولې کوئ چې دا تاسو ته د غریبانانو دومره همدردي ده او د هغې دونه شوق دی، نو تاسو چې دا دومره کارونه کوئ د خپلې خوښې او د مرضۍ مطابق سینماګانې جوړوئ او دا د ګانو او د ګډاګانو دا تاسو محفلونه چې دی نو قایموئ او دغه رنګې نور چې دی نو تاسو د سیر او چکر په نوم باندې چې دی نو تاسو دومره پیسې لګوئ او دغه رنګې تاسو ځان دپاره چې کوم دی نو ټیم په ټیم باندې ورځې ایښي دي یاره دا پلانکۍ ډی ده او دا پلانکۍ ډی ده، هغه تاسو مناوئ. نایټ کلبونه چې کوم دی نو تاسو چلوئ، په سینماګانو باندې تاسو چې دی نو هغه ټکس ختموئ. نو دغه ځای کې تاسو ته غریب نه در یادېږي چې تاسو د مسلمانانو په عبادتونو باندې اعتراض کوئ. د دې خو مطلب دا دی چې تاسو مسلمانان د هغه ټولو عبادتونو نه راړوئ او مقصد هم دا دی چېرې صرف تاسو صدقه کوئ، دا ستاسو دپاره غوره. ګوره چې کوم ځای کې یو کس عمره کوي او یو کس قرباني کوي، نو د هغې په زړه کې الله تعالی چې کوم دی نو د غریب او د یتیم او د مسکین چې دی نو حق هم ایښی دی او په هغې باندې د هغه په مال کې حق ایښی دی، نو هغه د هغه د مال حق اول پوره کوي، د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو دا قربانۍ وغیره کوي. نور اعتراضونه کوي چې تاسو قرباني کوئ دا خو د څاروي څه چې دی نو ظلم دی، حالانکه دا د ظلم نه پخپله نه دی خبر. څاروی چې کوم دی نو د څټ د طرف نه دی حلالوي، دیو ته څه پته ده چې څاروی د کم طرف نه چې حلالوي نو هغه به زر مري. د څټ د طرف نه شریعت وایي ته به څاروی چې دی نو څټ د طرف نه نه حلالوي، ځکه د هغه د مرګ چې کوم رګونه دي د ساه والا هغه مرۍ ته نږدې دي، نو ته چې د هغه طرف نه په هغه باندې چوړکۍ راکاږي نو دې ته چې رارسېږي دغه ځای دی له هسې پالتو کټ دومره تکلیف ته هغه له چې دی نو ورکو څاروي له. دا شریعت موږ ته ښودلی دي. شریعت وایي چې د 3 رګونو کې 2 کټ کېږي نو خبره پوره ده، که 3م کټ نه شو نو هم څه مسله نشته. او دا مکروه ده چې ته د څاروي مخې ته چې چوړکۍ تېره کړي، دا مکروه ده چې یو څاروی ته د بل څاروي په مخ کې حلال کړي. او دا هم چې دی نو مکروه ده، ظلم دی چې ته په یو څاروي باندې د هغه د وس نه زیات چې دی نو بوج او بار کېږي. او بیا دا هم تعلیم ورکړی دی چې که چېرته په یو څاروي باندې تا بوج ویوړو نو بیا داسې چل وکړه چې لږ ساعت یې پرېږده چې هغه دمه شي، بیا وروسته په هغې باندې چې دی نو نور بار وړه. او حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام خواته یو اوښ رالی، سر یې ښکته کړو، سترګو نه یې اوښې لاړې. نبی علیه السلام وفرمایل د دې مالک څوک دی؟ نو مالک یې رالی او نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې د دې اوښ په باره کې تاسو د الله تعالی نه ویرېږئ، اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمه فرکبوها صالحه واترکوها صالحه، چې سورلي پې کښېنو په داسې حالت کې چې دا د سورلۍ قابلې، او چې بیا یې پرېږدي نو داسې نه چې سم ریز مریز کړی دی، نه داسې حالت کې پرېږده ترې راکوشه سورلي پې مه کوه چې دا قابل د نورې سورلۍ وي، خو ته پې نوره سورلي نوره مه کوه چې بس دومره سورلي چې دی نو د هغه بس. دا اعتراضونه کله کله وایي یاره تاسو په یو ورځ 2-3 ورځو کې دومره څاروي حلال کوئ، دې څه خو چې کوم دی نو نسل کشي راځي، او دا خو چې نو د حیواناتو نسل کشي ده. حالانکه الله تعالی فتبارک الله احسن الخالقین برکتی ذات دی چې کوم څه ته چې دی نو ضرورتي نو هغه الله تعالی پیدا کوي، او چې کوم څه ته ضرورت نه نو هغه که ډېر هم پیدا کېږي هغه به هم چې دی نو په ظاهره کې نه ښکاري. میښه او دا چې څومره څاروي دي دا په کال کې یا 9 میاشتې یا چې څومره د هغې یو بچی راوړي یا زیات نه زیات 2، خو هغه به هم چې دی نو هغه په هر ځای کې موجود وي، په هر هوټل کې هغه حلالېږي، په هر قصاب خانه کې هغه یي، په هر دکان باندې یي. او بل طرف ته چې نو سپي چې هغې کې انسانانو ته د هغې ضرورت نشته دی چې هغه ډېر بچي راوړي په یو ځل باندې، خو هغه چې کوم دی نو بیا هم لږي په نظر باندې نه راځي، حالانکه نه څوک حلالوي نه څوک خوري. او نور خو بلا پرېږدو، دا هندوستان کې چې دا غواګانې هندوان نه حلالوي، هلته خو موږ دا ونه لیدل چېرته
د شودو نهرونه بېدلي یا چې کوم دی نو غواګانو غوښه په هر ځای کې نه دا د الله تعالی ذات دی دا قانون چې دی نو چلولی دی او دا به داسې کېږي نو بې ځای اعتراضونو ته ضرورت نشته ولو شاء الله او که چېرته خوښه وی د الله تعالی مقتتلو نو دیو به جنګ نه وی کړی ولکن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما هغه څه یریدو چې اراده وکړي د سورة بقرې 3 حصې چې نو په دې آیات کریمه باندې پوره شوي او د 254 نه بیا آخري حصه ده په هغې کې به انشاءالله د الله په لاره کې د مال د لګولو مسله ذکر کړي تلک الرسل دغه پیغمبران فضلنا غوروالی ورکړی مونږه بعضهم ځنې د دی تعالی بعضن په ځنو نورو باندې منهم ځنې د دی نه من هغه څوک دي کلم الله چې خبرې کړي دي د هغو سره الله تعالی لکه حضرت موسی ورفع پورته کړي دي بعضهم ځنې د دی نه درجات په درجو کې لکه نبی صلی الله علیه وسلم وآتینا ورکړي مونږه عیسی ابن مریم حضرت عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزې وایدناه او مضبوط کړی مونږه هغه بروح القدس په پاکه فرشته باندې ولو شاء الله او که چېرته خوښه وي د الله تعالی مقتتل الذین نو جنګ به نه وی کړی هغه کسانو من بعدهم چې وروسته د دې پیغمبرانو نه وو من بعد ما جاءتهم البینات پس د دې نه چې رال هغو ته واضح دلایل ولکن اختلفوا لیکن اختلاف یې وکړو فمنهم پس ځنې د دی نه من هغه څوک دي آمنه چې ایمان یې راوړو ومنهم او ځنې د دی نه من هغه څوک دي کفره چې کفر یې وکړو ولو شاء الله او که چېرته خوښه وي د الله تعالی مقتتلو نو دی به جنګ نه وی کړی ولكن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما هغه څه یریدو چې اراده وشي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد افغانستان مسلمانانو باندې زلزله راغلې د هغو دپاره دعا وکړه یا الله ته د هغو مشکلات حل کړه یا الله کوم کسان وفات شوي دي د هغو درجات اوچت کړه د هغو پسماندګانو ته یا الله ښایسته صبر ورکړه یا الله چې کومې زخمین دي هغو له شفای کامله عاجله ورکړه یا الله ته د هغو په زړونو باندې پټۍ ولګوه یا الله موږ د دې امتحاناتو قابل نه یو یا الله موږ د داسې حالاتو نه وساته د داسې اچانک حادثاتو نه م وساته یا الله زموږ په کورونو کې خیر او برکت واچوه څومره رښتې کېږي یا الله دا د یو بل سره د الفت او د محبت ذریعه جوړه ته زموږ نه راضي شه زموږ مشران چې کوم وفات شوي دي د هغو مغفرت نصیب کړه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك لا إله إلا الله